الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وسميته بهداية النحو رجاء إلى أن يهدي الله تعالى به الطالبين ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة بتوفيق الملك العزيز العلام وسميت او نمکی خوشتو واحد متکلم کی غدا وسميت نمکی خوشتو هو چالرا دغ مذکور لرا دا کم مهمات النحو على ترتیب الکافیه و مبوبا و مفصلا دا ذکر شوی چې کم کتاب دے کنو هو کی ضمیر دق تراجغ دے هو کی ضمیر چا تراجغ دے دق تراجغ مختصر تضمیر راجع کوي شي فهذا مختصر دا یو مختصر کتاب دی وسمیته نمکی خوست دی مختصر لرا ځینی مصنفین چې کتاب تصنیفي د مخکنه ورته نوم کیږدي او ځینی مصنفین چې کله کتاب پوره شي داغې نه بعد ورته نوم کیږي وسميته نمکی خوستو دی مختصر لرا بهدایت النحو فهدایت النحو سرا بهدایت النحو فهدایت النحو سرا هدایت النحو نم دام ولورکی خوستو وی د اسم په مسما باندې اثر وی د اسم په مسما باندې اثر وی اسم پیژنې او مسما دا رحمان الله دا نوم چې ځاخلم دا اسم شو دګدا او دا جسد د چې دی وته ګورن دای مسما شو هدایت النحو دا نوم دی دا چې مخه ته پروت دی دا مسما ده د اسم په مسما اثر وی د پاره د دې دا امید لرم دا نوم ولدکه کې خو دا امید لرم چې دا برشته هدایت النحو شخو دل دلاری د نحوی به وکی خو دل دلاری د نحوی با وکی دا به طالبانو ته نحو وخی نم وتکی خوستو دے مختصر تا بہدایت النحو بہدایت النحو فہدایت النحو سرا رجاء امید لرما کم کار تچستا امید وی ندا بیا قریب الحصول وی اره امید لرو چې اره دا کار به اوس داسې وشي قریب الحصول وي امید لرو چې بجلی راشي یو بعید الحصول وي بعید الحصول چې اره تارونه خو غورځېدلي دي د بجلی خو امید لرو چې اره ماخوستن لراشي خبره مشکله ده که ډېر تارونه غورځېدلي نو هغه امید چې هغه قریب الحصول وي هغې ته عمل وایي عمل او امید چې هغه بعید الحصول وي د هغې حاصلېدل ډېر لرې وي هغې ته طمع وایي طمع او رجا د دې اطلاق په دواړو باندې کېږي پوهې پې شوې عمل کم یو امید قریب الحصول والا طمع کم یو امید بعید الحصول والا او رجا په دواړو کې استعمالیږي نو رجاء
د فار د امید الا دې خبرتا ان يهدي الله تعالی چې خودل وکي الله جل جلاله به په دې مختصر سرا الطالبین طالبان تا هدایت النحو کتاب کو پخپل خودل نشي کوله خدا به سبب شي الله پاک بد دې کتاب په وجبانه ډیر طالبانو ته د نحو مسائل پوخای يهديا رجاء امید لرم ان يهدي الله چې هدایت وکي الله جل جلاله به پد مختصر سرا الطالبین طالبان تا الطالبین جمع مذکر سالم دا منصوب د نسب په یا سره راغلی دی طالبین یا مرفوع به طالبون وی او نون زرنا نون د جمع مفتوحه ابدا الکه مسجد په کومه طریقه باندې جوړ دی یاره دن یو غټه کمره ده بار برنډه ده مقامه خداسي کمرې دي د فلان کی طرف ته سبیل دی دا د جمعه ته نقشه او ترتیب زما د کتاب ترتیب او نقشه څنګه ده زما د کتاب والا ترتیب او نقشه څنګه ده نو په دې کې اول مقدمه ده دا در روانه په دې کې اول سره مقدمه ده مقدمه کې بر دې علم تعریف او موضوع او غرض او دا ضروری خبرې دا به په ذکر کې بیا دا غینه بعد درې اقسام پکې دي یو قسم هغه کې به د اسم بیان وي دویم قسم هغه کې به د فعل بیان وي او دریم قسم هغه کې به د حروف بیان وي اذا النحو خلق د قسم ثانی په الفعل پوری وای عام طور باندې درې اقسام او بیا رست په اخره کې پکې خاتمه ده خاتمه هغه کې ضروری خبرې نو دې کتاب کې سو خبرې ټوټل راالي 15 مقدمه قسم اول قسم ثانی قسم ثالث او خاتمه دا د کتاب نقشه د مولا څخه ها دا کتاب څه شول جی نقشه شول کله چې یو انسان د یو کتاب تصنیف کوي دا په خپل تکړې نو ځان ته په خپل نقشه جوړه کی چې دې کتاب کې بزد لسو خبرو باس کوم دی او کله دا سوي چې په خپل باندې دا نقشه نشي جوړولای نو یو بل مشر تکړه عالم دین دا استاد هغه نقشه واچي 1 2 3 5 13 15 او عنوانات لور کې په دې باندې بحث وکړه دې کتاب لیکل آسان شي به لګي په هغه باندې چې کې مناسب تشریح دغه قاعده لیکي نو دا د کتاب نقشه ده چې یو مقدمه درې اقسام یو خاتمه ټوټل 15 ورتبته ترتیب می ورکو دی کتاب تا علی مقدمه فمقدمه باندې وثلاثه اقسام او پدری اقسام باندې وثلاثه اقسام پدری اقسام باندې وخاتمه او په خاتمه باندې لکه پکې و چې غیږي دا مقدمتین ولی مجرور دي علا ولا جر ورکړی دي وثلاثه کو وثلاثه وثلاثتی ولی کی زیرتی عطب دے په مقدمتن بانی او دا اقسامن دا ولی مجرور دے مضافن الیه دے دا ثلاثتی دا پارا وخاتمتن په مقدمتن باندی بتوفیق الملک و توفیق دا بادشاہ سرام العزیز کی زورور او غالب دے العلام او پوی دے الله جل جلاله د پارا صفاتونه ذکر کړو توفیق ته ویل کی توفیق نجما تراش دلته به دغه کې ناسونه وي بتوفیق الملک
په توفیق د بادشاہ سره العزیز چې زورور دی العلام پوی دی توفیق ته ویل کېږي مناسب دست دادن کسرا درکار خیر دا یو معنا شوا د توفیق بل تعریف جعل الاسباب موازنه للمسببات دا اسباب چې هم وزن کې د مسببات د پاره نو دې ته ویل کېږي مناسب توفیق یو سړي سره پیشکش دی په هغې باندې یو نټ کولاوي نو پیشکش وړو کې خوله لري او نټ غټ دی پې نه کولاویږي پیشکش غټه خوله لري نټ وړو کې دی پې نه کولاویږي بس د نټ په مقدار باندې پیشکش را پیدا کړي جعل الاسباب موازنه للمسببات داسې مثال شو هم نو دا دویم تعریف شو دریم تعریف د توفیق سره جعل الله فعل عباده موافقا لما يحب ويرضى جعل الله فعل عباده موافقا لما يحب ويرضى د خدای پاک جل جلاله د خپل بنده دا فعل په داسې اندازه باندې وګرځي چې څنګه خدای خوښوي او په څنګه الله راضي کړي توفیق وایي الله تعالی توفیق درکړي په دې ګرمۍ کې راشي سبق وي توفیق درکړي جمعه تراشي جمع وکي مول وکي بس دې ته ویل کېږي مناسب توفیق جعل الله فعل عباده موافقا لما يحب ويرضى جعل الله فعل عباده موافقا لما يحب ويرضى او بلا تعریف علماء کړي دي هغه سره سد باب المعصيه وفتح باب الخير سد باب المعصيه وفتح باب الخير د ګناه دروازې بندول د خیر دروازې را کولاول کوم انسان باندې الله د ګناه دروازې بند کی ګناه ته شوق ختم کی او د نیکۍ دروازې پر را کولاو چې الله تعالی ورته تصور کوم ملایانو توفیق وته دغه قدا ورکو الله تعالی تصور کو توفیق وته ورکو سد باب المعصيه وفتح باب الخير وفتح باب الخير دا چې کوم د توفیق ډېر تعریفونه دي په صرف تاسو د ځکه یوم بیا کم شو دس دادن کسرا درکار خیر نمبر 2 جعل الاسباب موازنه للمسببات نمبر 3 جعل الله فعل عباده موافقا لما يحب ويرضى نمبر 4 سد باب المعصيه وفتح باب الخير په توفیق د بادشاہ سره چې هغه زورور دی او پوه دی څوک دی مناسب الله جل جلاله دا علام اطلاق الله کېږي خو علامتن دا دې اطلاق الله نه کېږي اگر چې علامتن کې دا تا د تانیث نه ده بلکې تا پکې د مبالغې ده خو بیا یې په الله تعالی باندې ولې اطلاق نه کېږي وی شایبه د تانیث ورپکې ده نو د العلام اطلاق په الله کېږي د علامتن اطلاق په الله تعالی باندې نه کېږي پوهه پېښ شوې فسمیته نم کې خوست دې مختصر لرا بهدایت النحو په هدایت النحو سرا اذا د نحو لار خودل دایمانا ده رجاء امید شوه دې اله دې خبره تام اي يهدي الله تعالی چې خودل بو کې الله جل جلاله به په سبب د دې مختصر سرا الطالبین طالبان تا الله تعالی دې صدا خودل وکړي دا ډېر ښه مولا دی تاسو ته دا دعا وکړه شارف مولا جامی چې کوم دی هغه طالبانو ته دعا کړې ده ورتبته الطالبین جمع طالب د طالب کو پیژنې طالب پیژنې زاو ته پیژنې څه ته وایي
طلب کوونکی طلب کوونکی خدا اوس چې تېر شو بیا هم طلب کوونکی چې ګاس رالی راشي طالب معنا شاه منصور باباجي څه کړې ده د طالب تعریف یې کړی الطالبو بې پته بې مروته بې علته بې غیرته با همته الطالبو بې پته بې مروته بې علته بې غیرته با همتا څلور به پکې سلبي صفات وي او یو به پکې ثبوتي صفت وي طالب به بې پته وي هغه چې دا موبایل باندې دا کلنګ کلونګ ایښي ګلز ګلوز هر چا سره دغه عربي کوي موږ ته دلته یو ملګری چې زما به یو مېلمه د کوم ځای نه راغلی ناشنا ده به لیدلی یم نو چې لا وړی ده به دې بیا نمبر اخیستي دې شي په مسلمان کې تا له خو نه دی راغلی منده خپل سبق سره کار وساته نو یو خو بې پته بل بې مروته سړیتوب به نه کوي چې سړیتوب ته ګوتې ور واچولې خو سبق دې په ځای باندې پاتې دی بل بې علته علتونه به نه لټوي علت دې ته چې یاره بس ښه مدرسه ده خو ښه ځای دی خو ښه سبق دی خو دا علتونه لټوي دا به هم نه لټوي او بل بې غیرته غیرت به نو دا د جهان بیکاره سړی چې کوم په کلي کې د جهان بیکاره سړی هغه چې په دې جومات راننوځي طالبه دا پکې ولې لګېدلی طالبه پوړ ولې نه دی راوتی طالبه دا چل ولې نه دی راوتی دې شي په خبره باندې موږ ته به مظهري صاحب فرمایل جمال الدین مظهري د تګاو واله به فرمایل ویل چې کوم سړی کاله کې ښځې را لغت کړي یو څو کېړۍ پسې را ګزار کړي نو بیا هغه راشي طالب باندې څه کوي نو دا بدماشي کوي سم سړی چې هغه په طالبانو ګران هو طالبانو چې کوم نقصان وي نو په سم ورته ووایو ټیک ده اوس درې طالبان دي هغه یو پکې لګېدلی بل ته دا لګېدلی بل ته دا نو واقعي د جومات بجلي خرچ کول داسې دا خو شریعت کې جواز نه لري شریعت کې جواز دا مثلا لکه طالب لم داسې زندګي په کار ده چې د چا په اعتراض را نشي همدغه وجه ده دا حافظ صاحب د دې کلي دی اوس موږ سره طالب العلم کوم چې زه دلته شپږ کاله کې به کېږي زه یم چې پنځه جمع کې به هم زه لیک شوی نه یم تین چې پوره اجازه یم د چا اعتراض به په ما باندې راځي نه او چې دا ته دغه کې دا اوړې او راوړې کله 3 منټه وراړې کله 15 وراړې داسې نور کارونه کوي ته جرنده خرابه او ته دانې خرابې نو معامله ټوله څه شي ملا صاحب خرابه شي نو لږ ګزاره تاسو هم کوئ او دا کوم چې هسې زه د عینات کې طالب ته دا په هر جومات کې په هر کندي کې وي په هر کلي کې وي دا شیطانانو چې کوم دی د دې لپاره دغه کړي دا د شیطانانو ځای صاحبانو شیطانانو خرۍ هغې پسې راسواره شوي همدغه شیونه دې جوړ کړي څه پسې مې خبره کوله طالبین معنی څه شوله بې غیرته چا کوس که دا و طالب وایي چې داسې څه ته وګوره چې دا دونه شی دی ما ته خبرې اترې کوي او جګړه ورسره شروع کړي خو سبق دې پاتې کېږي فضل رحیم وایي چې یو سل څاګانې مې یوی به مې په دې خلکو ایستلی هغه ته به نه کېږي ښه نو طالبین دغې ته وایي ورتبته ترتیب میں ورکو دے مختصر لرام علا مقدمت فمقدمی باندی و ثلاثت اقسام او پدری اقسام باندی و خاتمت فخاتمی بانی بتوفیق الملک العزیز العلام بتوفیق دا بادشاہ سرا العزیز چی زورور او غالب دے طول قدرتنا داغدی العلام خفوج دے طول علمنا داغدی اما المقدمتو ندا پینزو ٹکو کی راضی شی شروع وکو دا مقدمه اولنی خبر پدی کی شروع کو مقدمه پس کی دا فمبادیو کی دا مقدمه پسا کی دا مناسب مقدمه دا د سیب علیہ رحمتا فمبادیو کی مبادی څه ته وایي نوې نوې خبرې هغه خبرې چې د هغې تقدیم واجب دی هغه خبرې چې د هغې تقدیم سره مناسب
واجب دی تقدیمی ولی واجب دی هغه به مخکې کې اول به وي تقدیمی ځکه واجب دی چې د دې راتلونکو مسلو پیژانګلو په دې باندې موقوفه ده که دې دا زده کړو نو راتلونکې مسلې به وپېژني که دې دا زده نه کړو نو راتلونکې مسلې به ونه پیژني مقدمه او شروع ذا المقصد الاول في المرفوعات دقه دې پورې څه شروع کړي ملازم مقدمه شروع ده د اسم تعریف به وکړي د فعل تعریف به وکړي د حرف تعریف به وکړي د اسم لپاره به علامات ذکر کړي د فعل لپاره به علامات ذکر کړي وغیره وغیره دا ټول خبرې چې کوم دي دا په کې څه مناسب راشي اما المقدمه ورچ مقدمه دا فی المبادی دا پنو مسائل کدا التي هاغا یجبو چې واجب ده تقدیمها تقدیم داغي واجب ده څنګه واجب ده د وتر په شان واجب ده او د قربانی په شان واجب ده ته کې وسولې کې وتر واجب دي کنه دي او قربانی دا واجب ده نو دا څنګه دي دا تقدیم واجب ده نه هغه خو خدای پاک ویلي دي چې وی کوي وان حرف ابو رسول الله مبارک وی چې وی کړی فاوتروا یا اهل القرآن څنګه ده او الله د الله رسول ویلي دي نو دا خو الله د الله رسول نه دی ویل چې کې مخکې کا نو بیا څنګه واجب دي نو په درې قسمه باندې واجب په درې قسمه باندې دي یو واجب شرعي الله د الله رسول ویلي وی یو واجب عقلی یو واجب عقلی واجب عقلی دا دی واجب عقلی دا دی چې مولا ته دغه د موټرسایکل تر اورته نو تاسو د عقل و شروع کی کوشه او د سی وخه جواب ته په دغه تم د سور راخیږي او بغورځي یا غبار دیوال ته کېنی او دیوال ته او دس ماته نو عقل ته وایي چې واجب دا چې دې ته ماته ځکه چې او دیوال ته پښې کې دې ته پتا باندې راځي دې ته کوم یو واجب وي مناسب عقلی او یو واجب عرفي دی چې په عرف کې په خلقو کې په طالبانو کې په نحوینو کې په صرفینو کې په منطقینو کې دا چې خلق ضروری ګڼي لکه واجب هغه ته کوم یو واجب وي مناسب عرفي نو د دې واجب نه کوم واجب مراد شرعي چې مراد دي وینا عقلي چې مراد دي وینا د دین عرفي واجب مراد دي چې د نحوي چې څونه نحات دي د نحات څونه قوم دي څونه نحوي عالمان او طالبان دي هغه دا واجب او ضروری ګڼي چې مقدمه په مقاصد مخکې کی اول مقدمه راوړي پیرسته مسائل راوړي اول مقدمه راوړي پیرسته مسائل راوړي نو د واجب نه کوم یو واجب مراد چې مناسب واجب عرفي په عرف د نحات کې التي اغا يجب چې واجب ده تقديمها مخکې کول داغي په تقدیم کې ته خبره نه کوم تقدیم په اته قسمه باندې تقدیم دی خدا به نور کتابونو کې دی ځکه ها په اته قسمه باندې تقدیم دی عام علما هغه چې کوم دی و قسمه باندې تقدیم دا قاعده یادي او محقق توسیر پاتې درې په یو تفرد کړي دی اته قسمه باندې تقدم هغه ویل دی د سلم والا مساله ده التي ها يجب چې واجب دی تقدیمها مخکې کول داغي ولی دا تقدیم واجب دی لتوقف المسائل لوجد موقف والد مسائلنا عليها پاغي باندې مسلې با دا مسائل چې دي د دې کتاب دا موقوف دي په دغه مقدمه باندې په دغه مبادی باندې دغه مبادی او دغه مقدمه خبر یاد کې راتلونکي مسلې بم دي خي یاد شي او که دغه یاد نکي اول راتلونکي مسلې بم دي خي یادي نشي یادي بشي خو خي به یاد نشي ځکه تعالی نه علاوه چې بصیرت وایي په مقدمه کې څو فصلونه دي وفيها او په دې مقدمه کې فصول ثلاثه فصلونه دي درې فصل پکې دي فصل اول فصل تتوي مناسب فصل په لغت کې قطعي توي فصل په لغت کې قطعي یو شی پرې کې دې ته فصل وایي په اصطلاح کې الحاجز بین الحکمین د دوه حکمونو په منځ کې یو پړدا مخکې یو قسم مسلې وي فصل وست دې فصل نه بعد به بل قسم مسلې ذکر کیږي الحاجز
بین الحکمین الحاجز بین الحکمین په مسله باندې پیښري ملایانو سخت خبره ده د اذا د عربی ولا حاشیه چې چا په هغه کې د فصل دغه معنا په حاشیه کې کړي د تاسو کوم یو سروي طالبای د سیم نظم یاد ده فصل په لغت کې څه ته وایي قطع تا په اصطلاح کې الحاجز بین الحکمین نرازا لومبي فصل ته ګوره ها اوس په دې کې تاسو د علم نحو تعریف کوي تعریف څه شي پیژانګلو کوي پیژانګلو څه دی پیژن اوس لکه مثال په تور باندې لکه لوړي او دنګي او داسي وي او داسي وي او تور پټکي والي دا نخې فتې ټولې چا د ورکې مسلې دي او پیژان لکه ټولې مدرسې ته لاړ شي داسې خیال وکړي نو پتې لګي چې دا ما ته دغه کس یاد کړی پتې لګي مو داسې نو دقه رنګې د دې نحو تعریف چې دا نحو علم خو دی او چې دا څنګه علم دی څنګه علم دی نو تا ته وایي دا قواعد دي قاعده یو قاعده دا قاعده دا قاعده دا قاعده په دې قواعد سره به څه وپېژني دا درې کلمې نه دي د دې اخیر به وپېژني درې کلمې پېژني یو اسم کلمه ده بل فعل کلمه ده بل حرف کلمه ده د دې درې کلمې اخیر به وپېژني هلکه د دې د اخیر خو معرب دی هلکه د دې اخیر دا خو مبني دی اوهو هلکه د دې اخیر دا د مرفوع رفع ده د دې اخیر دا د نصب دی منصوب دی د دې اخر دا د جر دی مجرور دی هلکه د دې په اخر باندې کسره نه راځي دا غیر منصرف دی ها او هلکه د دې په اخر باندې کسره او تنوین راځي دا منصرف دی په دې علم سره د دې درې وانو قسمونو اخر دا دغه کېږي دا د هغې احوال پېژندل کېږي دا د دې اخر په کم حال دی معرب دی که مبني دی منصرف دی که غیر منصرف دی مرفوع دی که منصوب دی که مجرور دی دا پیژندل کېږي د حیثیت د اعراب د بنا نه یو خو پکې خیري دا په دې علم ته به تاسو داسې کوي قرآن شریف کې چې څونه ټکي دي هر ټکی به ته وپېژنې چې دا معرب دی دا مبني دی دا منصرف دی دا غیر منصرف دی دې په اخره باندې رفع پکار دی او دلته نصب پکار دی او دلته جر پکار دی او نمبر 2 بل په کیفیت پیژندل شي کیفیت د څه د جهاز چېرې دا جهاز په کم کیف کې روان دی په کم کیف کې دا جهاز روان دی پیږي خبرې جواب راکوي که رحمان الله قاري چې دویم په څه پیژندل شي کیفیت کیفیت د چا د جهاز چې جهاز اوچت روان دی کته روان دی په تیزۍ دی په دغه دی وریځ ده ورته شین دی ورته سیلی ده نه دی سیلی دا مې پېژندل شي که نه مړ دغه کیفیت نه خدا بات نه کوي کیفیت د دې کلماتو به پېژني کله که دلته 2 ټکي راغلي دي یا 3 راغلي دي د خپل منځ کې کم کیف دی او هلکه دا موصوف او صفت دي ها دا نور 2 ټکي چې راغلي دي ته وګوره په خپل علم نحو باندې چشمې ورته ولګوه دا مبدل او مبدل منه دي هلکه دا 2 ټکي خو نور هم راغلي که نه دا څنګه را یو ځای شوي دي دا جي فاعل دی او دا جي هغه دی دا فعل دی هلکه دلته خو 3 ټکي راغلي وایي دا فعل دی دا فاعل دی دا مفعول دی دا یې سره مناسب هلکه دا ځای کې دا نورې دا 2 ټکي چې را یو ځای شوي دي دا په کوم کیف راجمع شوي دا یوه پکې مبتدا تروری ده او دا بل پکې خبر کاکا دی دا ځای تاسو د طالبانو ویرې خواسي ده دوتي په ژبه کې ویرې بیا ته پته نه لګېږي په د نحوې دغه مقصد دی چې د دې هرې کلمې اخر پې ته وپېژنې چې دا څه بلا ده او 2 کلمې را یو ځای شوي دي 3 را یو ځای شوي دي 4 را یو ځای شوي دي تا ته بیا پته لګي چې د دې خپل منځ کې کومه رشته ده د دې خپل منځ کې کومه رشته دا موصوف او صفت دي مبدل او بدل دي ٹھیک ده که نه مناسب او دا چې کوم دی مبین او عطف بیان دی او دا جار او مجرور دی او دا مبتدا او خبر دی دا فعل او فاعل او مفعول دي په چې کومې کلمې راجمع شوي نو تا ته د کلمو د راجمعوالي دا به ته پته لګي دا جمله ده نو کې دا کلمې څنګه راجمع شوي په دې کیف راجمع شوي
اګه دی کمره کې د طالبان را جمع شي په کم کې پر جمع شي د دې درجه دی بل د دې درجه دی بل د دې درجه دی دا را جمع شي اسطور کې پر څه شي ملاته معلوم النحو نحو چې دا علم دا یو علم دی باصول فقواعد باندې يعرف بها پیجانګلو کېږي په دې سره پیجاندلې شي په دې سره احوالو حالتنا يعرف په مجهول دی ها احوالو دا ورلره نائب فاعل نائب فاعل مرفوع وي يعرف پیجاندلې شي بها پر قواعد احوالو حالتنا د جهاز حالتنا نه یالک اواخر الکلم الثلاث د اخر د کلمو دریو اواخر احوالو مضاف دی اواخر تواخر به مضاف دی الکلم تم اواخر له یعنی بر وزن مساجد دی غیر منصرف دی پکاز چې ریزيري کثرت موږ نه ویلې ومنګ له اجازت اضافت را کړې وای دا اواخر مضاف ته کو کثرت راولي خیر دی نو احوال اواخر الکلمه احوال د اخر د کلمو الثلاثي د دریو اسم په حرف دا غي احوال په کوم اندازه کې پیژندل کېږي چې دا چالي کلی دي نه دغه حالتونه نه دا خپل لیکلي دي ک خوش قطري کنه دي خوش قطر چې مرګره غبا خسته خطه خوش قطر کې نه دي خوش قطر نو نقد دغه نه باسم نه کوي اصول قلمي لیکلي کې په تور نه دغه نه من حيث الاعراب والبناء د حیثیت د اعراب او د بنا نه چې معرب د ک مبني دا ک معرب د پس معرب دا ک مبني دا پس مبني دا نه ولی چې شه ده فاتو مرفوعات کې چې شه ده په دولس منصوباتو کې چې شه ده په مجروراتو کې چې شه ده وکیفیه يعرف بها کیفیت پیژندل کېږي په دې سره کیفیت ترکیب بعضها مع بعض د مرکب کېدو د بعض کلمو مع بعض د بعض نور سره دا کیفیت به تو پیژنې چې دا یو کلمات د دې بلې کلمې سره را مرکب شوی دا را یوځای شوی دا په کوم کې را یوځای شوی دا موصوف او صفت دي مضاف مضاف الیه دي فعل او فاعل دي څه شی دي دا به پیژنې او د کوم غرض د پاره دی چې الله تعالی خوشاله شي تنه هوته د پاره الله تعالی څه شي خان الله تعالی که خوشاله به قرآن وایي دې کوم د الله رضا وي خو هغه پکې غرض اصلي دي او غرض ظاهري دلته څه شی دی د کوم غرض د پاره وي چې دا مازغمي محفوظ شي د لفظي خطا نه په کلام د عربو کې اسینه چې په تقریر کې به د څه ټکی ویم موږ د کی مولا ته متویل چې تقریر به کول سیبا او ډېر مشهور ډېر څه خلک ویل کړي د غټ علم دی ول ار مړی کې را پاتې او بیان کوي هغه به ار بیان کې تقریبا دا ویل چې موږ څونه ورېدلی ویل کلو جدید لذیذ دا به څه ویل کلو جدید لذیذ دا غیبت نه مفهوم نه اخیستنه نه پر ناسو کسانو کې څوک پیژني کل جدید لذیذ دا اوس ته په دې باندې پیژنې چې مخکې نه ایستلې خو دا ډېره سخته خطایي ده دا جدید نه دی ویل پکار دا جدیدین ویل پکار دی مضاف الیه ده او لذیذین صحیح نه دی لذیذون به خبر دی خبر صحیح غیره په پکار ده نو دا نحوه چې دی ویله بس د دې خطای لفظینه به څه شي ملاتب محفوظه بشي څه بشي جی او د خطای لفظینه به څه شي تفاصیل محفوظه خو بیا نور محفوظ غرض یو ګره والغرض غرض چې منه د دې علم نام صيانه الذهن حفاظت د ذهن عن الخطا اللفظي د خطا لفظنا معنوي نه د معنا نه تاسو معنا نه درخي معنا د پر نور علم یستا هغه علم ادب وین په معنا کې به تکلا شي دا صرف د لفظ په کلام العربي په کلام العرب کې حفاظت د ذهن ده عن الخطا د خطا عن الخطا اللفظي د خطا لفظنا په کلام العربي په کلام د عربو کې موضوع د دې سره د چشي نه باز کوي دا چې د دې نه باز کوي دا حدیث وایي قوي دی او دا ضعیف دی دا مرفوع دی او دا حدیث سره مناسب موقوف دی دغه نه خو باس نه کوي
فقه مسئلې چې کومې راوتي قرآن او حدیث نه د هغې نه بحث کوي، نجیه د هغې نه هم دې موضوع دغه نه ده. موضوع پېژنې ما یبحث فیه چې شي کې چې بحث کوي موضوع کلمه او کلام دی. دا تا تر کلمې بحث کوي که دا یوه کلمه نه ده، دا جاء دا ماضي ده او دا مبني ده په فتحې باندې. یضربو یضربو دا فعل مضارع ده، دا معربه ده پر رفع باندې. دا تا ته داسې بحث کوي. جاء زیدون لکه دا زیدون د تقی دا زیدون چې دی نو دا دغه دی، دا فاعل دی مرفوع دی ځکه. او جو کلام تقی جاء زیدون دا کم کلام دی؟ دا جمله فعلیه ده. زید قائم دا کم کلام دی؟ دا جمله اسمیه ده. دا ټول عمر د تحقیق خبرونه بحث کوي، د کلمې نه او د کلام نه. وموضوعه او موضوع د علم النحو الکلمه والکلام، کلمه او کلام دی. سبحان نن سبق تو لګو اسان ځکه می تدیر ویل یاد شي رته ان شاء الله العزیز. بل یو کتاب دا دغه راواړوي، دا مرقات لیک سخت دی نو دغه به وایي